سورت فاتحه چول استلا پا مریض چف کڑا اللہ با مریض شفا ورکی دازنویم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ فاتحہ کی شفا دا او دا دی یونم سورت الشفا ہم دے او دا بے یو مثال دا لدرکم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یو دل پلار تیرے دل یو گودر او دا غی پغاڑ اشپشوا عموماً پا عربو کی خوبہ کمی نہرونا نشتا دا اولی او خوڑونا پا کی کم دی نشتا بلکہ رشتانا نو چی کم دے بچینا وا دا دریاب دا غرد خوانا براوتے وا علتا با یو لس کلی شل کلی او لس کورا کلی شل کورا کلی دیرش کورا کلی باباد نو دا یو غر خوا کے یو چینا وا دا غا چینے پا غاڑا یو رکوٹے کلی عبادو دا صحابہ پلارا تیرے دل علتا اشپشو بخاری شریف کی ترمذی شریف کی دا حدیث شتا جش پیش و دا آغا خلقو نے روٹے وقتا چی منگ ملمانیو او زمانگ سے اکرامو کیا روٹے راکے خلقو روٹے ورنکل چی روٹے ورنکل ہر قسم خلقی پا دنیا کے حالانکہ مسافر و خلق قدر کئی ادم پختانوی کہ دشمن دے مسافر ملما شنومش پا والا ورکا روڑے والا ورکا نو دی خو پلارت دل پا کار دی دا کورنے نوڑے رستے وے دا ملمنو کار بشے ہو ہوئے نا منگ سر روٹے انتظام نشتے دیش پنارا تیر اکلا خدای دا صحابہ مدد کردی دیر زمانہ کی دا کلی چے کم مشرو ناغا مارو چیچ یا لڑم دی منڈے ترنی والی خو سڑے نخکے گی او دا مارا و دا لڑم علاج اس کا سلیک پا ڈاکٹر ہے کہ روتے بھئی گئن دا دے علاجو سمدم دے بخواہ چی بمار لڑم سو کچی چی لوسم سو کچی چی نو مخصوص دمگری ویغی للارشی اگی پی لاس راکا گی و دم پی واچی خود پاکی جوڑ نو دے خلق منڈی والے خو سڑی نٹی کے دا نو بیا چاوے لکا دا ملمان را غلی دی دوی سر تپوس کو چی دوی کی سوک دم والاشتاو کنشت نو دے صحابہ لنالل وی حل فیکم من راق وی تاسو کی سوک دمگرشتا وی ولی وی ان سیدنا لو دیغا وی زمان مشر دکلی آغا مار لڑم چی چلے او سعینا لہو بکل شیئن ار قسم منڈ ترڑ موالے ولا ينفعه شیئن سفیدہ وطن ملاوی کہ کم مشر صحابی دی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا وی او مال دم رضی علا شاہ براشا سڑی را نمری کہ دم پہ واچے آغا ویزے مانا دا شوم پڑک بچو حالانکہ گورے حدیث کی دا نشتا خاصی نما پسی باز خلق بیٹے لپنو کی ویدہ پا کم حدیث شوم پڑک ٹکی پکی نشتا خدا دی سیاق و سباق مخ کی رستو نے اندازہ لگی منطق جسنگ حجت تی زمان دا عالمان وی نو مفہوم و سیاق و سباق ہم حجت تشریکی ویلش زیدہ شم پاڑک بچو بیگام دا نڈوڑے غختا نوڑے روٹے مرانکلا اس خیراتی دمون اغوانے نوی تصوے ویزوے مچی مزدوری براکے مزدوری من خلق و دا شکرانہ وائی پخواب و تا خلق و شکرانہ وی نو که آغا مزدوری را کولشے دم بواچم خدای ممشر جوڑ کی آکے نراکے دیکھ پل کار کر آغیوے بلکل اس مجبوری دا مشر مارچی چلے دے عمری سا مجبوری غوان بیدا جیڑ خشو 15 روپے والا ورک چی ماشو میں کور تا بولتا بیا واپس راوسی استاد یا خو بیا پا جاڑا شو 15 روپو تے چل جوڑ کرو چی بائلم تے واپس بیا خو بیا جاڑ آغیوے دا 15 روپو دا دم زور دا کور پوری دلو اند شے زیاد کنو بیا با نبا جاڑی دا پا خواہ مشرانو خیار خلقو زمون بابا جی با یو خبره کولا تاسو ته هم ویم هغه وی چې کله مریض مرض د کور کې راشي درې کار به کوي یو به ډاکټر نه علاج کوي علاج سنت دی دویم به دم استعمالوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل دمونه اچولي حضرت حسن او حضرت حسین دا دواړه وصیو دی باندې دم اچولي دی وعیذکما بکلمات الله التامات من شر ما خلق وشر کل شیطان وهام وعین لامه او چوف پیکلی او یو دل دی خپلو دوالو نوسو تا وی بچی دم در باندې چوم
او دا قدم په واچو او بیا ورته وایي وی بچی په دې به ابراهیم علیه السلام خپل زامن اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام هم دمول. ګوره ابراهیم علیه السلام هم دمونه اچولې او کله به یې داسې موکړل چې ګوته مبارکه به یې داسې خوله کې ووال او بیا به هغه په ځمکه راښکا او د مریض په تندي به یې راښکا تربت ارضنا بریقة بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا. خوره د مدینه او لاړه زما او د مریض په تندي راکاږم چې شفا ملو شي، خو شفا به څوک ورکوي؟ شوق سره وایه، نور شوق سره وایه. عقیده به دې دی، عقیده به دې دانی چې دې دم جوړ کړم، نه دم کې شفا الله چي. عقیده به دې دانی چې ډاکټر جوړ کړم یا حکیم جوړ کړم یا دې دارو جوړ کړم. د حکیم او د ډاکټر په دارو کې به شفا څوک اچي؟ الله. ګوره مسبب الاسباب الله دی، دا اسباب هم خدای پیدا کړي. ډېر کرتا یو سړی علاجو کې شفا ته لاړ شي، لاهور ته لاړ شي، آغا خان ته لاړ شي او مړی راوړي، امریکې ته لاړ شي او مړی راوړي. ولې؟ الله هغه ډاکټر او دارو کې شفا نه اچوي. او ستا د کلي یو عام کامپاوډر له لاړ شي په مټ ورته یو ستنه وایي او ټیک ټاک شي، دې کې خدای شفا اچولی. نو دم او تعویذ به کې دا دواړه ثابت دي، خو عقیده به دې داني چې تعویذ جوړ کړم او دم جوړ کړم. عقیده به دې دی چې په دم او په تعویذ کې شفا چا واچوله؟ الله واچو. نور حضور پاک په خپله دم اچولی. یو ځل جبریل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته، وی بیمارې ویو وی الا ارقیک دم در باندې نه اچو؟ وی واچوه. نو هغه پې دم واچو، بسم الله ارقیک من کل داء یؤذیک الله یشفیک. وی د خدای په نوم دې دمم، د هرې بیمارۍ نه دې دمم، او شفا به څوک درکوي؟ الله به درکوي. نو دا دمونه دا ثابت دي زمارو، دا مستقل صحابو کړي دي، دا حضور پاک کړي دي، د ابراهیم علیه السلام کړي دي، دا جبریل علیہ السلام دم اچولی دی. نو یو به علاج کې بل به دم، دا ضروری شی دی. او دریم به څه کې؟ دریم به هغه صدقه کوي مختصره شان، دا نه چې ته دیګونه پاخه کې یو غریب مسکین له څه شی ورکړه، چا باندې دم وکړه هغه له خیراتي څه شی ورکړه. دا پښتنو به ورته زمونږ شکرانه وي چې دا یو شکریه شوه، تا په ما دم واچو زه تا له مزدوري در کوم، خو زه د خو ستا شکر ادا کوم، نو ځکه به ورته شکرانه لفظ وي. یا په ګاونډ کې بل چا له ورکړه، غریب له ورکړه، مسکین له ورکړه، کمزوري لا جتمن له ورکړه. الصدقه ترد البلاء. رسول الله مبارک فرمایي صدقې سره مصیبت ختمي. درې کار کوي، ها یوازې ډاکټرانو پسې مه ګرځئ، علاج هم کوئ او صدقه ورکوي. صدقه ډېر ښه شی دی، ډېر زبردست شی. صدقه دا مصیبت ختموي او دمونه مې استعمالوي. او کور کې د قرآن شریف تلاوت ډېر کوي. کم کور کې چې د قرآن شریف تلاوت ډېر کېږي، دا کور خدای د عذاب نه ساتي، دا د مصیبت نه خدای ساتي، دا د تکلیفاتو نه خدای ساتي. ډېر خلک مونږ ته هم دا وایي یاره جي د کور حالات ډېر ګډوډ، رونه خپلو کې سره روان، بچی او خاپلا ټولو سره روان، ښځې زنانه روان، څوک جي ته دم راته وښایه. زه ورته ویم تلاوت شروع کړئ په کور کې، پوره سهار او ماښام تلاوت کوئ. او پخوا به خلکو کول، علما به یې راوستل، طالبان په کور کې به یې ختم وکړ. دې ټولو مشرانو ته پته ده. لکه صدقه به یې وکړه، خلکو به وخوړه، غریبانانو له به یې ورکړله. هغې سره به خدای پاک دا ټول سیسټم ښه روان کړی. اوس قرآن ته موږ شا کړی، اس توجه قرآن شریف ته نشته. نو په کوم کور کې چې زیات تر د قرآن شریف تلاوت کېږي، نو هغه کور کې د خدای عذاب به نه راځي، د خدای قهر او غضب به نه راځي زمارو. نو بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې هغه صحابي ورته څه وایي، وایي دله دم اچوم خو څلوېښت ګډه چیلی به راکې. هغې مجبور او خواران وایي ټیک شوه درکوو، دم واچوه. نو سورت فاتحه په ولوستله. څوک مونږ چې په مانځه کې وایو الحمد شریف، او لاړې به یې راغشتې، په هغه مریض به یې ټوکلی. نو خدای پاک هغه بیمار جوړ کړ، ټیک شو. نو څلوېښت ګډه چیلی ته په مخه کړه. نو ملګري ورته وایي وایي دا دې څوک کړله؟ اخذت علی کتاب الله اجرا. وایي دا خو د خدای په کتاب مزدوري واغشته، او د خدای په کتاب خو مزدوري نه اخلي. لا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا.
دا د دنیا لږ شی ولې اخلې د آخرت لوی اجر ولې نه ګټې هغه وی نه ما څه په ګناه خو پیسې نه دی اخیستې ما خو علاج وکړو په قرآن مې علاج وکړو پیسې مې واخیستې وی هلکه زه نبي علیه السلام نه به تپوس وکړو نو چې راغلل نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وی صاحب دقسې دی او دم واچو مریض خدای پاک جوړ کړو نو حضور پاک مبارک دې تپوس وکړو وی څه دم دې پې واچو وی فاتحه مې پې ولوستا نو خوشحاله شو وی تا ته څه پته وه چې دا دم دی لکه یعنی ښه دم دې پې اچولی وی حضرت څلوېښت ګړې چیلیم ترې راوستې دې سره څوک ګوره د بخاري شریف د حدیث الفاظ درته وایم ان حق ما اخذتم علیه اجرا لکتاب الله وی ډېر ښکلی اجر حلال اجر او مزیدار اجر خو هغه دی چې د خدای په کتاب دی واخیست وی تقسیم یې کې خپل منځ کې سره او اجعلوا لي معکم سهما وی مالم پکې سره کې دې ته تبرعان وی دې کې علما وی اشاره دې ترې چې تر قیامت پورې څوک دو نه وي چې په دم پیسې اخیستل منع دي دا دی هغه چې کوم اجرت اخیستی و حضور پاک مبارک لیم پکې حصه ورکړه که ته وایې چې خدای پاک وایي په قرآن پیسې مه اخله نو د مارونو علمي جوابونه یې درې شته خو زه تاسو ته آسان جواب ستاسو د پوهې دپاره دا آسان جواب هر عمل له دوه رخه دي دوه یو ته عزیمت وایي او یو ته رخصت وایي لکه یو سړی په سفر دي په روژه کې عظیمت دا دی چې دا روژه ونیسه که طاقت دی ښه خبره ده لیکن که ته روژه نه نیسې او قضا یې کې دا هم دله رخصت دی دواړو کې د اختیار شو ښه دا ده که طاقت دې وي نو ونیسه او که طاقت دې نه بیا خو ښه هم نه ده خو که طاقت دې ښه دا ده چې ونیسه خو که طاقت دې وي او بیا هم وایې چې نه نیسم د دې قضا به کوم ځکه زه مسافر یم پنډۍ لاهور ته ځم نو رخصت تله شته دقه رنګې عظیمت دا دی چې ما اخله پیسې پرې د خدای به دله ډېر لوی اجر او ثواب په آخرت او په جنت کې درکړي خو که اخلي نو رخصت دله شته دا یې دلیل شو نو قرآن شریف په یو صورت کې د مارونو فایدې دي